سلام علیکم عزتمنو ډېر مینوالو رانه دغه غوښتنه کړې ده چې نیلم ګل بیا یعنې مراد سره یو ځای شوې ده. عزتمنو تاسو غواړئ چې د حقیقت باندې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ. خو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که تر اوسه پورې زموږ دا چینل د سره نه وي سبسکرایب کړی حتما د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو موږ نن خپلو مینوالو همدغه غوښتنه کړې ده وایي چې نیلم ګل یعنې پخواني خاوند سره یعنې مراد سره دوباره بیا یو ځای شوې ده. نن موږ بیا خپله مراد سره خبرې وشولې او ورته مو ویلې چې نیلم ګل رښتینو تا ته راغلې ده. نو مراد په جواب کې ویلې چې نه نیلم ګل زه نه غواړم او نه غواړم چې ما سره یو ځای کارونه وکړي. ځکه عزتمنو چې څوک ښځه طلاقه کړي بیا د پښتنو په رواج کې دا نشته چې هغه ښځې سره بیا میلاو شي او لین دین سره بیا یې ځان سره یعنې په کاروبار کې شریکه کړي. عزتمنو دا خبره دروغ ده چې نیلم ګل دوباره بیا یعنې مراد ته تللې ده او نیلم ګل هم نه غواړي چې مراد سره په شریکه باندې کاروبار وکړي. دا ویډیو مې ذکر کړ چې ما نه مې خپلو مینوالو غوښتنه کړې وه او خپلو مینوالو لپاره ما دومره تکلیف وکړو او لاړم نیلم ګل سره میلاو شم او د نیلم ګل پخواني خاوند سره میلاو شم. هغوی سره هم خبرې او اترې مو کړلې او د هغوی نه مو رښتې او دروغ ته نه مه راوړئ. نو عزتمند او دا د مراد او د نیلم ګل د دواړو د خولې خبرې دي او وایي چې نیلم ګل هم انکار کړی ده چې زه مراد سره نه یو ځای کېږم او مراد هم ویل چې زه نیلم ګل سره نه یو ځای کېږم ځکه چې زه فاطمې ګل سره خوشحاله خو زه که چېرې اوس که نیلم ګل سره یو ځای شم نه فاطمه ګل ما ته پته ده چې فاطمه ګل رانه خفه کېږي او زی رانه د پلار په کور کې رانه کښېني. عزتمند او سره زموږ د نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.